بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يكلف العبد او نبشي مکلف کوله بنده شریف بما په هغه څه باندې لیسا فی وسعه چې د په وسع او طاقت کې نه یو شی ستاره طاقت نه بهر دی نو د الله جل جلاله لجانب د باپیته مکلف نه ولاړ باندې منځ کول د وس ندي شرط باندې چورلی را غورځيږي نو وای پناست باندې وکا وس پتا باندې قیام فرض نه دی او بیا پناست باندې قادر نه نو او چې بیا که خیری بوډا بابا شلی روزه دي نیسله نشولا نو وی روزه منی صاحب سچل وکړه غي په دی باندې ها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين پاکستان باندې يطيقونه ما طاقت نه لري کلري لا مقدر ورېګا لا يقيم الصلاة كم لا مقدر دي الک یو توجیه خدا چې لا مقدر دي نو هرځه کې ولا مقدري وای وجه دا چې د نور نصوص نه یو مسله یو شان د ثابته یو دا نص چې ده د دین بل شان ته ثابتيږي په اتباع د ظاهر سره نو بیا په دې کې تعویل کې په یو کې بخام خا حذف منلې شنو دلته لا مقدر دا شاذا ویلو چې دا منسوخ شوی دی په دې آیات باندې پمن شهید منکم الشهر فليصمه مخکنه دوان کار رواو روزه دی نیولا رواوا او که نقد کی نور کې دی ورکولی په فدیه کې دام رواو بیا حکم را لنا دا اختیار ختم شو صرف روزه دریم توجیه دا چې دا باب فعال دی باب فعال کې چې کوم دی داغي خاصیت دی یو خاصیت سلب الماخذ دی چې طاقت سلب شوی وي بڑا باباتی نه جوړ شوی سلامه توجیه نه ال چې یو طاقت دی نو بل ای طاقت دی نو ورشا کشمیری وي یو طاقت دی نو بل ای طاقت دی طاقت دی ته وایي لکه پینځو دړی ګوړه دی موسی مولي شبل ورکړه چې دا کوړته وېسنو ټیک دا چې درانه دا خو وړې شي جمعات ته وړې شي کوم جمعات کې دی راي ها وما ادراک ما زوړ کوم زوړ والا امام چې ته واغې هغه خاصه دي نو په شولي مولا صاحبان جمعه ته پیند دړې ګوره د کاوی د پاره وړې شي ایت طاقت وای اورور بوریدا الف لام باندې بوریدا دریش تریش دړېدا وای دا ځان لدی روټ ته وبا سنو وبې باسي بیا تی پختنه وکړه کې سینګه دې ته اطاعت وای دې ته زوی نو دا کسان چې هغه برداشت روزي کوي په ډېر تکلیف سره طاقت پروجي لري په ډېر تکلیف سره دا ترجمه ما پنا وګي کې وکړو چې کلی کلام د ازمن ترو کېږي لري غونته کې بوډاو روزه نیولې و قریب و چې مړ ویل ته ولا راشه چې نه مني ول روزه نه مات المريض خو دې مسلمان دا روزه پتا ساتو نو روزه سره تور سوال خو په دې د بوډایګانو خبره په لوس پوهچي ورسول نه دې ته سوال پیدا چې دا په روزه د سره تور سوال باید چې سبانه روزه ونی سبانه نیولې مړ مړ دې ته ایتا دا څلور ته
بل توجیه دا ده چې دا ضمیر راجق دی چاته دي طعام ته ضمیر راجع دی په دې به موږ ډیر قرائن و چې ما بعد ته څنګه ضمیر راجع کې وللذین یطيقون چې طاقت لري فدیه طعام مسکین چې دي ته وایي سرسایا په دیو باندې سرسایام ده د روجي سره د سرسایا لازم او ملزوم ده چې دا روجي معلق بین السما والارض حتی تر دې پورې چې سرسایا ادا کی که سرسایا د مقتدیانو نوال فکر را ادای کی او بل توجیه پکې د شاه ولی الله رحمه الله دا چې دا یو حدیث مبارک نه پاغه تر توجیه باندې استدلال نیولې ده چې د الله نبی فرمایي چې دی بندنه خو ډېر خوشاليږي چې روزونی سی او ځان له جماعت ته یې او د ځان په شان ته بل کس له هم رو جماعت یې ولېږي دا ضمیر اصل کې هغه ته د غیر دا راجب او منسوخ دي دغه و توجیهات په دې آیات څو توجیهات ولا يكلف العبد او مکلف کیږي بنو دا بنده بما پاسمانی لیس فی وسعی شرد په وسع طاقت کی نیوی برابر خبر ادا کدا شی ممتنع بنفسی وی او که ممکن وی خو گران وی متغذر وی سواء کان ممتنعا بنفسه کدی کې امتناع لنفسه راغلی کلی غیره وی لکه جمع د زدینو فکر را لکن اما لا یطاق د فار درې مراتب دي ما يمتنع في نفسه وما يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة محال بها وما يمكن منه لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته دا اولنې چې دا خو جایز نه دی او نه دی تکلیف واقع دی او دا دویم چې د دام لا يقع اتفاقا دی لا يقع اتفاقا دا کده بنده دا نشته دی معتزله په او دا دریم خو جایز هم دی واقع هم دی بل اتفاق خبرې خیر او ممکن کله جمع زیدین شک ممکن وی لکه خالق د جسم و اما ما ارچ اغه دې چې هغه ممتنع وي په دی باندې دا دلته چې دا کوم خیری مولا ذکر کړی دی کنه چې ممکن وي خو لیکن تعلق د الله تعالی فعدم د دغه فعل په دغه چې دا کار باندې کی و اما ما ارچ اغه دې چې دا ممتنع دی بناء على ان الله تعالی چې بشک الله تبارک وتعالى علم علم دې خلاف او په خلاف د دې باندې ان د الله په علم کې دا تقدیر علمی کې دا خبره دا چې دا موسی خان بدا بوري دا بچی جمعات نشی رسوله دا بوري به جمعات ته نه رسی بلار کې با بل څه چلوشي خو لیکن دنه بدا بوري په غزه پاتې شو دی با په خپل خو باندې جمعات ته ځان ورسي یا اراده ولري الله تعالی خلاف داغي یا د الله په علم کې داغي خلاف دی یا په اراده کې داغي خلاف دی لکه ایمان د کافر ابو جهل دا ایمان دا ممتنع دی کنه دی ابو جهل ولا ایمان چې ابو جهل یرا ډېر خواري په چا تکړه یو چې ایمان یې راوړی ونه سدي خیر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو ورځ فصیله او باران او زل دې کې ورته ډب وری وته وډب چې راوتل نو خدای ته ابو جهل ویلي چې دا خو صح حاجت مند چې بدون نسیلې زل باران کړه کدا ارس ویل او ارسی غختل خدای ته خبره با مانم او هغه شیز بوله ورکوم اجر علیک رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل اسوا لراغلم چې ایمان راغله الله یو څو پرنګ یو کړل پر څو کولا پیغمبر اسلام یاد کړه سیور کلمه ونه سلی باندې خو کلمه بدی ویلې الخدي وادي کلمه خو نه د چې ویم دا چې څه کوم به بدانه کلمه څه خو زندگی څه کی بدلی دا چې اوس څه کوم دا هیڅ په بیان ساده دې ته ویل کېږي لکه کدو ویل زمانه ودا مشری لاړ چې به بل تابع شي
شدید نه چرته د ایمان دی راوړی وي یا به دې په بکر سپین پسې نمبر وي د بادشاهۍ یا به په عمر پسې نمبر وي د بادشاهۍ مزي به دې کوم ایمان خو له چا نه مزي وباسي نه نو دا ایمان د ابو جهل لکمی قبیله نه دی د ممتنع د قسم ثالث نه دی ممتنع د قسم ثالث نه دی یو ګور هغه ممتنع دی چې په ذاته د ذات د وجه ممتنع دی بل هغه ممتنع دی چې عادتا ممتنع دی عادتا ممتنع دی او بل هغه دی چې ممتنع ولی دی د وجه د دین چې د هغه خلاف د الله په علم کې دی د هغه خلاف اراده د الله جل جلاله کله الله په علم کې خدای چې ابو جهل په خپل اختیار ایمان نه راوړي کله باندې څونه مهنت شوی وي هر څومره چې بشوي وي نو راوړل وي او مهنت خو به پکار وکړه د مهنت خپل دغه ټکان انذرتهم لا یؤمنون چې لکه ایمان نه راوړي نو به ولی تیره میر تبلیغ دو پیدي دي یو مبلغ ته او یو مبلغ الیه ته لکه مبلغ الیهم هغه ابو جهل درته پیدا نشته د رسول الله صلی الله علیه پیدا شته او د سواء سره انذرتهم ام لم تنذرهم ابشرتهم خونه ویل کا تبشیر د تبلیغ دولاري دي تیر لاري انذار ده او خوګلاري تبشیر ده چې په تیر لار باندې ونه شون په دی باندې بلا تشبیه د دې مثال در کوم څنګه کدا مټا ګوزرانی ولې هغه چا چې دې مبيال نه ویلسته چې دروان دې کې غوزان ورانه وي دا نو بوځه وسپنی دا وسپنی باندې دا وځوي ګلز وز نه ماتي دوله خخت ورکړه په دې خخته مات کړي کم سي چې په وسپنه نه ماتيږي نو په خخته ماتيږي نو انذرتم په انذار د چا اسلامي کیږي نو په تفسیر به وشي نو قران شریف کې دا د وټی کې چې انذار ته ساجت چې لا یمنون جتم ثابت شو دې مداد چې ان تفسیر او تولی نه کوي فکر یې چې انذار یې تدا کوي ها ولا يخفى خفي دي نوي كذرا لكن سشوا لك جاء ندري قسم بان ممتنع شو اما ما يمتنع بناء على ان الله تعالى علم خلافه او اراد خلافه لك ایمان دکو تک ابو جهل یا تعد عاصی فلا نزاع نشته په قود تکلیف کې به په دغه دریم قسم باندې لکه دا مقدور دی د پاره د مکلف د قدرت د لاندې دی بالنظر الى نفسه په نظر سره نفس د شیس کې خو امتناع نفسه نه دا امتناع چې دا خو د بل وجه نه ده امتناع هو نه بل دا پروانه اکدراله نو په کم یو الکا ممتنع باندې موږ مکلف نه په نمبر 1 او په نمبر 2 باندې او په نمبر 3 باندې ممتنع باندې موږ تاسو مکلف یې نو چې تاسو د چا ساسي خبره اترې کوي وي درې قسم باندې ممتنع دي په دوه قسمونو باندې بنده مکلف نه دی او یو قسم مکلف دی مولی سے بنا پیو ورته وتی دا کوم یا په مناظره کې څوک ممتنع ټکی دا ولي ته چې ممتنع خو په درې قسم باندې دی خیلی لیکلی دي چې په دې دوه باندې بنده ممتنع شقایت کې مشترمم خیلی کې لګه تشریح ده چې په دې دوه باندې د مکلف نه دی په یو مکلف دی په کم باندې دا اوس د کمی خبيري دی هغه د مکلف والا ممتنع دی که د غیر مکلف والا دې به تعالی جواب ورکړي دا چې دلیل تاسو سره شته دی لکه چې دا انسان مکلف نه دی په چا باندې په هغه کار چې د په وسع کې نه وي او دا چې دغه موږ سره شته دی آیات دا دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دای مضبوط دلیل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا دلیل شو په دې خبره باندې چې انسان
چې شی په وسع کې دین په هغه مکلف دی دا چوي چې دلیل دی چې دراله فثبت المدعا باحسن الدليل نن سبا طالبان ته جدات څه ویل هغه ته وګدي ځکه طالبان ته تاسو خدا د لیکل مکل ډیر نه کوي په دې ټیم کې روسته بیا کوي اکثر پیدا غلط ترسوري کوم بیا په وران ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کی څه دلیل دی د دې خبره چې کوي بنده مکلف نه دی په چا باندې هغه شی باندې چې د په وسع کې نه دی کدا شته نه دلیل دا دی ثم عدم التكليف بما باغبان ليس في الوسع دا متفق عليه دي بقوله تعالى فدي قول دا الله جل جلاله باني لا يكلف الله تكليف کی نہ اچي الله تعالی نفس لرا الا وسعها مگر په قدر د طاقت دا غچ دا غسون وسعوي او امر پدی حلقت په سوال کوا چې الله پاک پچا جو شست چا په وس کې نه پاغي باندې نه مکلف کوي امر د تکلیف پاغي باندې نه کوي او وای ملائکه ته کاسا دیچکه چمچي خیالي او رګمال او سیب علیہ رحمتا ټفایی او سیب علیہ رحمتا چمچا وغیرہ دا ورته معلوم نه والله په کوئی انبئونی بیاسمائی هاولا چې چاته یو شی معلوم نه ته انبئونی نو دا هغه په وس کې چې ته جواب درکې ته خو چې الله په جل جلاله څوک نه مکلف کوي په هغه کار چې هغه په وس کې نه دا ملائکه چې مکلف کړي یاره ما خو ته خو چې کوم دې کې سورګری عینین وس ټکرې فزیغات کړي چې شاول استاد ودرېږي هر یو سورګری خو شاول نه هر یو امر خو د تکلیف لپاره نه دا امر د تعجیز لپاره دی دا امر د چا لپاره دی تعجیز یعنی تاسو له دین عاجزئ تاسو دا نشي ویلې چې یاره دا پلان کې دی او دادا دی او په دې کاسه خلک دا کوي په پیری خلک دا کوي په دې دا کوي تاسو د دې نه خبر نه استه نه په دې جواب ویلې شي نو چپ شي نو دې خود څه ویلي قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح الله پاک ته وایي چې واجب عبادت نه کنه زچ دا بنده پیدا کوم نو عبادت سره د امور تکوینیه او د پاره پیدا کوم چې دا پټی کړلې شي داری بلې شي ترکاری په خولې شي سمڅي جوړولې شي په سمڅي ترکاری لړلې شي په سمڅي ترکاری رچولې شي وغیرہ دا ټول کارونه کوي شي دا تاسو کوي انبئونی بیاسمائی هاولا ان کنتم صادقین کله خدای او ته زه پیګم تاسو نه پیګم واجب د عبادت د پاره نه پیدا کړ دې د خلیفہ تاسو ما خلیفہ دې د پاره پیدا کوم چې د امور تکوینی پر اول به واحد امور تکوینی یو راتله چې دا د ذکر کوي ونه د ذکر فصل د ذکر پلان کې کار د کوي دا نوح علیه السلام نبی د شرعي وحی ته غشونه دا چالو شو اولنې پیغمبر نوح علیه السلام کوم امور شرعیه په دې کې څه ورسېدل انبئونی کوم یو امر شو دا مکلف پیرینو چې دا امر د چا دی د تعجیز دې طرفه تاسو تمام مثال درکړیو دا جب خان او د جعفر شاه درکړی جعفر شاه استاد وتدا ویلی خدای دې وبخیل دو خپل د باندې واما هغه ته په دې خو په دې نو کو به ودرې دو او داخله به خپل دا خپل لوي نو دا خو امر نه دی چې وی واو کوو دې نه والا به بخپای ما کوو دې نه والا امر د تعجیز دی چې ستاسو د سړی ما خود والی شي ال یو امر د چا د پاره مولا صاحب د مکلف وال د پاره والامر دا امر چې دی په قولی تعالی په دې قول د الله تعالی کې چې انبئونی خبر را کوي ما ته باسماء هؤلاء
نمونه د دې شیزونو باندې دا د پاره د تعجیز دی نه د پاره د تکلیف دی. وقوله تعالی حکایتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اے زمونږ ربا ولا تحملنا تمنګ مبارا وما پاس لا طاقة لنا به چې موږ د پاره پاغي باندې طاقت نه لیکل دا د په دې اعتراض. وقوله تعالی حکایتا دا ټکی به وې حکایتا الشداد غونه کې څه ونه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. کله خو دې دسی ویل دا خو دې بندګان نه حکایت کړي چې بندګان دسی وای یو تقریر والا نه پني کې اکثر خیر دا وای هغه په ویخي پړاګه دا ویلي اختر لی اختر تنزيد تذكي تقريركم قال الله تبارك وتعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الله تعالى يا بني خدای په دې نه خدا دغه کیږي چې قال الله تعالى يا بني خدای په خوځوي نشته کا نو ته بل شي قال الله تبارك وتعالى حکایتا کدس دی ویل به بڑی بشي حکایتا عن خلیله ابراهيم على نبينا وعليه السلام ان يرى في المنام حکایتا عن ابراهيم. کم از کم دا نفس حکایتا ټکه وسوایګه کدا ابراهيم خلیل الله دی سره ویل خو معنا به ډیره خاصه چی کو دې نه ویله هم پروانه کې حکایتا ټکه به سره وی داخله دي کې دارا حکایتا حکایت کې د اقوال د عباد عباد اقوال را حکایت کړي چې دا بندگان دسی وایي ربنا اے زمونږ رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. د دې نه خدا معلوم شولا چې دا موږ مکلف کوا هغه چې موږ دې نه معلومیږي دا چې خدای پاک په ما لا طاقة باندې دی مکلف کړي دي نه ځکه وایي چې موږ په مکلف کوا که خدای نه مکلف کړي نو بیا به ولې ویل چې موږ مکلف کوا. وای مولوی صاحب لا تحملنا کې چې کوم تحمیل راغلی دی د دینه د تکلیف ولا تحمیل نه دی مراد دین ایصال ما لا یطاق من العوارض علیهم مراد دی چې خدای په موږ باندې د سکارونه مګ د چې موږ د وسو د طاقت نه داسې بیماری را باندې مګ د چې هغه بیماری موږ برداشت کولې نشو داسې غم را باندې مګ د چې غم برداشت کولې نشو داسې بل یو کار را باندې مګ د چې هغه کار موږ به برداشت کولې. ليس المراد بالتحميل هو التكليف صرف تکلیف مکلفواله مراد نه دی بلکې ایصال د هغه چې طاقت یې نه لري د عوارضونه الیهم دیوتا چې ایصال اونشي الیهم دیوتم بل ایصال الیهم بلکې ایصال مراد دی الیهم دیوتا چې ورسیږي دیوتا چې ما هغه لا یطاق من العوارض ما هغه لا یطاق من العوارض ما پښانته کې تعالی خوب بدلی میں ما پشانت یعنی غلط بینه وس الک سوال پیدا کوا قرآن شریف کی راغلی دی چې وین تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله خدا راغی او دلته لا یکلف الله نفسا الا وسعها لکه چې زما کوم خبر راځي د ما د وسنه بار خو به اختیار بادشاہ چې څه فکر راځي اختیار لا بادشاہ بھی اختیار څه فکر راځي کنه راځي دا هو تکلیف بما لا یطاق شو ان تبدو ما فی انفسکم پړونو کې پټ سات کار کوي او تخفو کو پړونو کې پټ ساتي حاصل کوم دي ندی آیات تعارض را دي لا یکلف الله نفسا ځکه دا پړلک کې راتل خو زما له طاقت نه بعد خبرې لري په یو شی راځي. نو مولی صاحبان دې آیات او دې آیات په من کې تطبیق وورا قرآن شریف بم دیا شي او دا دې بم دیا شي نو غدا دې وزت تفسیر فیوز الحرمین نه یو خبرې پکې کوم هغه کې موږ دا وی چې
چې دا ما په خپل عموم باندې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم. خو د حساب نه مراد مؤاخذه نه ده چې خدای به پې تاسو ونیسي، یحاسبکم وبنیسي تاسو حساب به څه وکړي وبه بنیسي، نه 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 نه، بلکې مراد عرض او اظهار. په دې به ته عرض کې ستا پړه کې وګوره داسې راغلي دا راغلي دا راغلي، یو ټیم د ټیمونو کې داسې اړه کې دا خیالات راغلي، دا څونه خطرناک خیالات ستا د دې اړه د دې خیالاتو نه ګوره خبر ومه، خو زه هېڅ هم درته نه یم جنت ته لاړ شه. هسې عرض مراد د حساب نه کم حساب دی؟ عرض دی. او دلیل یې دا دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل چې من نوقشا چا چې مناقشه په حساب کې وشو نو دا به هلاک شي. نو عائشہ صدیقہ عرض وکړه الله په ویل چې پسو په یحاسب حساب یسیرا، د نیک بنده سره هم حساب یسیر وشي. رسول الله فرمایل دغه ځای کې حساب نه مراد هغه حساب د مؤاخذې نه دی مراد، بلکې عرض الاعمال مراد دی. نو هلته د حساب د اشتمه سفاره کې چې راغلی دی عرض الاعمال ته مراد دی. دلته په دې دریمه سفاره کې چې یحاسبکم را له عرض الاعمال ته مراد شو چې بد عمل به بیش کې دا زبخلیمی. دویمه توجیه دا ده چې دا ما په خپل عموم باندې د معنی من تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، خدا حساب دام په معنا د مؤاخذې سره دی. دام معنی چې حساب خیر په معنا د مؤاخذې دی، او مؤاخذه په دوه قسمه باندې ده، یو دنیوي مؤاخذه ده یو اخروی مؤاخذه ده. دلته مراد دنیوي مؤاخذه ده چې دنیا کې به انسان باندې ټوخی راشي، تبه به پې راشي، سردردی به پې راشي، غم به پې راشي، ټینشن به پې راشي، نو دا کم زړه کې چې د څه شی تېرېږي نو دا ورسره مات کېږي. زړه کې خبرې اترې غلطې راغلي دي نو هغې سره معاف شي. نو صحابه کرامو د اخروي مراد کړی چې مثلا محاسبه پې اخروي کېږي، نو پیغمبر اسلام ته شکوه پیش کړی و، نو رسول الله السلام ته آیات راغلی چې نه اخروی مؤاخذه دلته محاسبه په معنا د مؤاخذه او مؤاخذه اخروی نه د مراد دنیوي مراد. درېمه توجیه دا ده چې دا ما چې کوم راغلی دی دا اگر چې عام دی خو دلته چې دی خاص دی. دلته د قبیلې د چا نه دی مولا صاحبه؟ د خاص نه دی. څنګه د قبیلې د خاص نه دی؟ یعنی دا ما چې دا ما فی انفسکم دا فعل د نفس تا او فعل د جوارح دا دی دوانو ته دا خبره عامه ده، خو بیا دلته صرف د فعل د جوارح ته شامل شوې ده. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بهم. نو ګوره که ښکاره کوئ که پټوئ چې ښکاره شي نو دا خو د جوارحو په ژبه ته ښکاره په لاسو دې کاره، او که پټ دې پرېښوستو نو پړه کې دې پرېښوستو. نو دلته دا ما صرف دې جوارح هغې ته که ښکاره دې کړله نو خدای په حساب کوي پټې ته شامل نه شو. آیات کې دا ما اگر چې عام ده خو د قبیلې د خاص نه ده، دې ټیم کې د قبیلې چا نه ده، یعنی دا ما دا تبدو چې د اعمالو جوارحو ته شاملېږي، او تخفوه د اعمالو زړه ته دغه کې شامل زړه کې پټ وساتي، نو دا تخفو د زړه حالت مستثنا شوی دی. وما من عامل الا وقد خص عنه البادات خاص شوی دی، او صرف دی اندامونو والو ته شامل شو. څلورم جواب دا دی چې دا ما اگر چې عام دی لیکن دلته تینا مراد خاص شهادت او گواهی ده. ګوره په دې اړه کې که تا دا ګواهي کاره دې کړله د ګناه والا، او که د زړه دا ګواهي دې په اړه کې پټه وساتله ومن یکتمها فانه آثم قلبه، دقه تینا مراد. پنځم جواب دا دی چې د دې ما تعلق د افعال نفس سره دی. افعال نفس د اړه فعل تینا مراد دی. د اړه فعل دا دی کینه دې په اړه کې ساتلې ده، عجب د ځان نه متاثر دي ته عجب وایي. سړی د ځان نه متاثر زه ناشنا مولای ما، زه ناشنا ناتخوان یم، زه ناشنا قاري صاحب یم، زه ناشنا دا یم، عبادت ګزار یم. دې ته د ځان نه چې متاثر دی دا غټ ګناه ده. عجب دا پړه کې کبر دا پړه کې حسد دا پړه کې ریا دا پړه کې، نو د ما فی انفسکم نه دقه فعلونه د نفس مراد. نو خبره څه شوله مولا صاحب؟
شپږمه توجیه دا ده چې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. دا سخت حکم راغلی و خو بیا چې کوم دی صحابه کرامو څخه خدای خو که دوای وکړله او رسول الله هم وکړله، نو دا که حدیث ته مسلم کې نه رال چې دا د دې دویم آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره منسوخ شو. مسلم شریف کې 330 نمبر روایت وشو او صدا مې شپږ توجیه مې ته پدې اوس دا آیاتونه خسته ولګېدل، یعنی د دوه آیاتونو په خپل منځ کې څو تعارض راځي. بل وایا وانما النزاع دا نزاع چې د فل جواز په جواز کې دا نو منې کړی د دې لره معتزله بناء علی القبح العقلی او جواز کړی د لره اشعری لانه ذک قبیح نه دی د طرف د الله تعالی نه شیء اتیو شی دا عدم مکلف والے په هغه شی باندې لیس فی الوسع چې د انسان په طاقت کې نه، دا متفق علیه دی. اشعریانو ماتوریدیانو معتزله سنیانو ټول دا منلې ده چې انسان مکلف نه دی فلا وسع باندې، فلا وسع باندې. وایا مکلف والے جائز دی چې په مکلفی کې کوم منع دی؟ نو معتزله وی منع دی. اشعری سے وی نه مکلف والے دی که خدای من مکلف کړی وي فما لا طاقت باندې جائز. بادشاہ دی تو دې په لاسو نه مې فالو خدای نه څه پوښي او معتزله وی نه منع دی. معتزله وی ولی منع دی که فما لا یطاق باندې منګه مکلف کړی وي نو دا فعل قبیح او خدای پاک ته نسبت د قبیح کار صحیح نه دی، نو لہذا دا منع دی. مونږ وینا که خدای مونږ مکلف کړی فما لا یطاق وینو خدای ته نسبت د قبیح نه کیږي، به بدا کار صحیح وي به قبیح نه وي، به بدا کار ټیک وي. وانما النزاع دا نزاع چې د فل جواز په جواز کې د چې په مال یو طاق باندې تکلیف جایز دی کنه دی، نو منې کړی دی د لره معتزله او بناء علی القبح العقلی او جواز ورکړی دی د لره شعری لانه لا ذک قبیح نه دی د الله تعالی نه هیڅ قسمه شی. ولی الله تعالی مالک دی، هغه تصرف دی په خپل مخلوق چې خدای پاک وغواړي. کله نا کله د نیولې کې به قولی تعالی په دې قول الله تعالی باندې چې لا یکلف الله نفسا نه مکلف کې الله تعالی نه پدلا مگر په وسع طاقت باندې په نه پیر جواز باندې چې ګوره دا ناروا دی چې مکلف شي. او تقریر دا دی چې دا کار جایز وي په دې محال په دې دغه باندې په دې عدم وسع باندې د انسان مکلف والے کچرته دا جایز وي نو لما لزم من فرض وقوع محال به بد دې دا وقوع محال نه وي، به بد دې دا وقوع محال نو یې فرض کړی شوی د وجه ضرورت د دینه چې استحاله د لازم دا واجبي استحاله د چاله د ملزوم لره تحقیقا لمعنى اللزوم نبی با خدای پاک دا محال نبی فرض کړي، لکنه لو وقعك واقع لازم بشي کذب د کلام الله وهو محال. لکه دون ډیر علم هم نشته چې په دې رته وشرنګېږم دا دې به داسې پرېږدم. په دې ځای کې یو جوور باشته دی چې هغې ته امکان الکذب او امتناع الکذب واله مسله وي. دا مسله تاسو ته معلومه مسله د امکان الکذب او د امتناع چې د الله تعالی کذب ممتنع که ممکن دا ځان له سده مجاسم سره خو زه خیر نن خو ټیم لږ دی که تاسو غواړئ چې سهار د پیر تبدیل باندې لږ شانته یو شرنګ باس دغه کومه د ادار کومه خو د ځینو مسلو کې زه هم په خبر کې د دې تپوس نه کېږي سړی ګناهګار نه شي. دا خو ملیان صاحبان دي ورته د علم له خوند ورکوي به داسې پکې دغه کوي. مسله د امکان الکذب او مسله د امتناع الکذب په دې کې ډېر زیات جوړ اختلافات دي، بلکې په دې کې ډېر مضبوط اختلاف د دیوبند او د بریلیانو دا چې بریلیان ته په سمانه باندې په دوام سورانه دي شو د پټ مسلې ورور
وهذه نقطه نو دا نقطه په بیان د محال والی هغه شي کی چې تعلق لري د علم د الله تعالی او اراده د الله تعالی په عدم وقوعه وحلها حل لذلك چې موږ نه تسلیم او چې ان كل ما بشکل هغه شی ممکن په نفسه وي ان لازم نشي د فرض وقوع دا غینه محال څنګه چې معتزله ویل موږ یو شی به ممکن وي خو به هم دا غي محال والے فرض کول کیدیش ان هر هغه چې هغه ممکن په نفسه وي نه لازمي د فرض وقوع د عین محال چې فرض وقوع کی محال به نه چې لازمي دی و چې لازمي و نه لازمي وانما يجب واجبي ذلك ذکر لو لم کچت پین شد د پر امتناع بالغیر او کچت دی ممکن د پر امتناع بالغیر را لن به په دقه کار ال راسي ان کذا کار د غیر په نفسه ممکن وي د غیر د وجنه ممتنع وي به دا دغه پکې کله لکه مساله د عدم النظیر مساله د عدم النظیر پیژن یا خدای نه بل مساله چې الله تعالی په مثل محمد پیدا کول قادر دی که قادر نه دی نو دی کی امتناع ده خدای امتناع لذاته ده کی امتناع لغیره ده د زمنګ بل مساله ده چې د بریلیانو ماګان سره په اختلاف خال لولا كتميز ده پر امتناع بالغير والا لجاز ان يكون تشيد لزوم ده محال بنا پر باندې امتناع بالغير ده امتناع بالغير ده الا تراتني ان الله تعالی بشک الله تعالی چې لما اوجد العالم کله چې موجود کړي عالم نه په خپل قدرت او په خپل اختیار باندې نو عدم د دې هم ممکن په نفسه دې کنه دي تو وای هلکه د دې عالم دا عدم ممکن په نفسه دې کنه ځکه د دې د عالم پیدا کول خو په خدای سره واجب نه دي کنه ما سره دینه چې لازميږي د فرض حقوق تخلف د معلول د خپل علت دا غنه چې کم تام دی او هو محال سره دینه چې لازميږي د فرض حقوق د دینه یعنی کومنګ د دې دا حقوق فرض کو د چې حقوق د عدم د عالم چې دا عالم بس نشتا تخلف براشي د معلول د خپل علت خپلنا چې اغه تام دي نو سیب علیه رحمتا نو دا خبره محال دا ولی زکام چې دا معلول تخلف د خپل علت تام نشي کول لکه زبدا بټن اوامه بیلشته دي د دې پکې دي نه لګي کنه تاسو پکې ته وې شي نه لګي یا بده دا بټن آپ کما پکې تاسو چاله نه کنه چاته چاله نه چې علت راشي تخلف د معلول کې نشي دا کېدای دا چې د ارش علت موجود شي نو معلول هم شي موجود والحاصل چې ممکن چې د لازم نه د فرض وقوع د محال په نظر سره خپل ذات ته او که په نظر سره امر زائد ته ول امتناع بالغسل کېږي نو موږ نه تسلیمو چې دا مستلزم نه دی چاله را محال لره اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار تاسو چې په دې مسلو باندې باس وکړو پریږو صافي کوي ها